أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو د ټولو د حاضری لیدل اوریدل ویل ټولو نه اول په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول و منظور فرمای، او همیشه د پاره د رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ خپل کامله مقبوله بندگی نصیب فرمای. کله هم چې د ربیع الاول شریف میاشت تیر شي او د ربیع الثانی اسلامی میاشت شروع شي، نو د اولیاء کرامو سردار محبوب کردگار محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضور سید الاولیاء عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ د دوی مبارکو د عقیدت تپاره او د 11وی شریف په مناسبت سره او د هغوی سره د تعلق په نسبت سره تمام معتقدین اور بالخصوص د قادری سلسله د مشایخو تر تقریبا طریقه همدا ده چې په دغې ورځو کې دا غوی مبارک و ذکر خیر کئی، دا غوی سره د ادنا نتر ادنا نسبت په بنیاد باندې دا غوی مبارک په حق لباندې دو درې خبرو شرف حاصلولو کوشش کوو. الله کریم خالق کائنات د موږ استاسو د نیکانو پاکانو خلقو عقیدت محبت او دا غوی په نقش قدم باندې تلو توفیق نصیب فرمائی. حاضرینو، زب تفصیل طرف د نظم د اختصار د وجه نه، خو بهرحال بیا هم زبا خپل جمله د تیرو د تقاریرو د خطاباتو دوهراو کوم، هغه دا چې وروستني خلکو او د وروستني قومونو ضمیر د تیرې شوو مشرانو په یاد باندې ژوندی کیږي. کشرانو کې بیدار ضمیر هله پیدا کیږي او بیداری پکې هله راځي چې کشران خپل مشران هیر نه کي او موقع په موقع باندې د خپلو مشرانو ذکر خیر کوي. په دې تناظر کې حضور غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زمونږ په مشرانو کې مشر دی او د مشرانو هم مشر دی. داغي کرامات و عظمتونه په دې ورځو شپو کې ځکه بیانېږي لکه ربیع الاول شریف په 12 تاریخ باندې د حضور مبارک ولادت شوی دی. دارنګه ربیع الثانی دغه اسلامی میاشت په 11 تاریخ باندې د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه وفات شوی دی.
په دې مناسبت سره عقیدتمند اور نسبت لرونکي خلق د هغوی یاد کوي او تقریبا الحمدلله په هر کال باندې په دغې ورځو شپو کې د هغوی د یاد او د هغوی مبارکو سره د نسبت په بنیاد باندې د خیر حاصلولو هڅه شوې ده. یا ساتئ حضور غوث اعظم رحمت الله علیه په مختلفو نومونو باندې په مختلفو اوصافو او کمالی صفاتو باندې مشهور دی. خو زموږ استاسو په وطن او علاقو کې اکثر لوی ځوان رحمت الله علیه باندې مشهور دی. لوی ځوان رحمت الله علیه څوک ورته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي، څوک ورته لوی ځوان رحمت الله علیه وایي، څوک ورته غوث اعظم رحمت الله علیه وایي. د دوی مبارکو ګڼ شمیر اوصاف دي په مختلفو نومونو باندې یاد دی. خو د مبارک د عظمتونو نه یو عظمت دا دی چې علما د سیرت لیکي چې کله د ده مبارک ولادت کېدو او ولادت ته ورځې نږدې شوې نو د هغه مبارک ابو صالح موسی جنگی رحمت الله علیه له حضور مبارک په خوب کې راغی او ورته وی فرمایل چې ابو صالح د ستا په کور کې داسې معشوم پیدا کیدونکی دی چې هو محبوبي هغه زما محبوب دی و محبوب الله او داسې معشوم پیدا کیدونکی دی چې هغه د الله پاک هم محبوب دی. او بیا ورته حضور مبارک په خوب کې فرمایي چې د ما محبوب هم دی، د رب ذوالجلال محبوب هم دی او داسې محبوب د الله دی لکه څنګه زب پیغمبرانو کې د ما مثل او مثال نشته دی او ما له پیغمبرانو کې کومه مرتبه رب ذوالجلال را کړې ده، دا کم معشوم چې د ستا غیږې له راځي او د ستا په کور کې پیدا کیږي دغه معشوم په اولیاء کرامو کې داسې مرتبه به وي لکه څنګه ما په پیغمبرانو کې کومه مرتبه ده. او دا مسلمات دي، داسې خبرو نه کتابونه ډک دي. خو هغه هستی چې کله پیدا کیږي نو یکم رمضان مبارک باندې پیدا شوه. یکم رمضان مبارک باندې د دغه د الله د محبوب د رسول د محبوب ځکه ورته محبوب سبحانی ورته ویلی شي چې دا د الله پاک محبوب دی. دارنګه محبوب د رسول الله ورته ویلی شي ځکه چې د حضور مبارک محبوب دی. او ځکه بیا صوفیه کرام را ولګېدل او وی فرمایل د دغه روایت په تناظر کې او د دغه کتابونو د حوالو په تناظر کې وی فرمایل چې غوث الاعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. ځکه علماء بیا په دغه اشعارو کې د دې خبرې وضاحت فرمایلو چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ته په اولیاء کرامو کې هغه دنګه او لوړه او د عزتونو د رحمتونو مرتبه ملاو ده لکه څنګه حضور مبارک ته پیغمبرانو کې ملاو ده. او په دې باندې زمانم گواه ده، په دې باندې علمام گواه دي، په دې باندې صوفیه کرام گواه دي، په دې باندې شرق او غرب وحوش و طیور و انس و جن گواه دي چې خدای پاک حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک لا کومه مرتبه ورکړې وه داسې مرتبه په اولیاء کرامو کې ډېره کمه کوزه چاته ملاو شوې ده. خدای پاک ور یو بېمثله کمال و عظمت ورکړی و. نو دوی مبارکو چونکې په یکم رمضان مبارک باندې پیدا شوي او چې کله پیدا شو مور بیبي فرمایي چې د مبارک چې کله پیدا شو نو رمضان اولنۍ ورځ وه نو د سحر د بانګ نه واخله تر ماښام بانګ او اذانه پورې به زما عبدالقادر زما پی نسکل چې بیا روان کال لا خلکو اختلاف شو چې نن روژه ده او نن روژه نه ده او نن روژه ده او نن روژه نه ده چونکې دا د ساداتو کورنۍ وه او دا خبره هم د چا نه پټه نه وي. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک د خپل والد صاحب طرف نه دا د امام حسن المجتبی رضی الله تعالی عنہ بچی دی سیدو او دارنګې د حضور مبارک د امام حسین علیه السلام مبارک په نسبت سره د مور مبارک د امام حسین علیه السلام مبارک په بچو کې راتله ځکه ورته نجیب الطرفین وایي سید السادات ورته ویلی شي. پلارم سید او مورم سیده وه خو چې کله به روان کال د خلکو
پر رمضان په ورځ کې اختلاف شو چې نن روژه ده او که روژه نه ده نو داسې اوچتې کورنۍ له او بیا خلک زنانه به راغلې چې تاسو پکې څه وایئ چې نن روژه ده که نن نه ده روژه نو مور بی ورته فرمایي چې یاره ما سوچ دا ده چې نن رمضان مبارک اولنۍ روژه ده او دا زه ځکه وایم چې نن روژه ځکه ده چې نن سحر د بانګونو نه بعد زما عبدالقادر بیا پی نسکی زما عبدالقادر بیا پی نه دی سکلی ځکه چې ما ته دا پته وه چې دی کله پیدا شو په غون رمضان کې ده به د ورځې پی نسکل او چې کله دا ورځ راغله او نن سحر نه زما عبدالقادر پی نه دی سکلی ما ته دا پته لګي چې نن د عبدالقادر روژه ده نن اولنی رمضان المبارک دی د هغه هستیانې تیرې شوي دي د هغه د مقامونو د مرتبو د مراتبو خاوندان تیر شوي دي او الحمدلله ثم الحمدلله صدها شکرم دی او صدها فخرم دی په دې باندې چې الحمدلله مونږ په مشرانو کې او زمونږ په اسلافو کې او زمونږ په دین اسلام کې دومره لوړو مرتبو خاوندان تیر شوي دي خو لیکن یاد ساتئ د هغوی په دغه 11 تاریخ د دغه میاشتې په 11 تاریخ باندې د دوی مبارک او د دې دنیا نه پرده شوې ده وفات شوی دی نو ځکه تقریبا څوک سبا هفتې په ورځ یادوي او پاکستان د اعلان مطابق د بله ورځ د اتوار په ورځ باندې اسلامي ربیع الثانی 11 تاریخ راځي په دې ورځ باندې مختلف قسمه عقیدتمند خلک څوک د ایصال ثواب اهتمام کوي او څوک د نوافلو اهتمام کوي او د خپل عقیدت اظهار کوي د هغوی مبارکو سره د ایصال ثواب په صورت کې او بیا دغې ته بیا وروستني علما کرامو چونکې 11 تاریخ باندې د وفات شوی دی نو په دا 11 تاریخ چې څوک مانځي په مختلفو عباداتو باندې نو ځکه بیا ورته د 11 شریف نوم ورته یادیږي او د 11 شریف په نوم باندې مشهور دی غرض دا چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د زمانه غوثم تیر دی تر قیامت پورې د اولیاء کرامو د سردار دی او غوث الاغیاث ورته ویلی شي یعنی د غوثانو غوث دی د قطب الاقطاب ورته ویلی شي هغه د قطبانو چې چا مرتبه د قطبیت ورته میلاو شوي دي د هغوی دپاره قطب دی چې چاته د خپل زمانې د غوثیت مقام میلاو دی تر هغه تر قیامت مازدیګره پورې سوا د منسوسي اولیاء کرامو نه هغې ټولو اولیاء کرامو د غوثانو غوث دی غرض مدا چې خدای پاک دغې لویې هستۍ له چې کومه زندگی او پاکه زندگی ورکړې وه حقیقت کې هغه موږ دپاره مشغل راه دی او هغوی په زندګۍ باندې ډېرې خبرې دي خو ما بند ناچیز چې دوی مبارکو په زندګۍ باندې چې ما کله هم د هغوی د زندګۍ د پړاوېدو خوشقسمتي مو کله هم نصیب شوې ده زما سوچ او فکر دا دی چې د دوی مبارکو د اعلی تعلیماتو نه او د اعلی مراتبو چې کم اسباب دي د هغوی مبارکو زندګۍ کې غټه پهلو دا وه چې هغوی به د خدای پاک د بندګانو سره مینه ډېره کوله هغوی به درس او تدریس د هغوی مبارک ټول ژوند د هغوی مبارکو خطابات د هغوی مبارکو د زندګۍ نصیحتونه که چېرې لټ په لټ باندې وکتلی شي هغوی مبارکو د الله د مخلوق سره محبت ډېر زیاتو د الله د مخلوق سره ښېګړه او همدردي ډېره زیاته وه او که چېرې زه د امام شیخ سید الطائفه امام شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک متعلق چې راځي چې ډېر اقوال دي چې تصوف څه ته ویلی شي تصوف معنا څه ده زما د نظر لاندې 250 تعریفات 250 تعریفات چې دغه خطاب دپاره ما تیاری کوله 250 تعریفات د تصوف د ما نظر نه تیر شول چې تصوف څه ته ویلی شي مختلفو علماء کرامو او خاص کر داتا علی حجویر رحمت الله علیه په خپل کتاب کشف المحجوب کې چې کم تعریفات کړي او ګڼ شمېر نورو علماء کرامو چې کم د تصوف تعریفات او تعریف کړی چې تصوف څه ته ویلی شي په هغې کې د ډېرو علماو صوفیه کرامو چې کم اقوال دي یو قول پکې دا هم شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ته منصوب دی فرمایي چې تصوف څه معنا ده روحانیت څه معنا ده
دا پیری مریدی کې چې انسان د څه ملاویږي څه تصوف وایي د تصوف څه شی دی فرمایي چې العزمة لامر الله والشفقة لخلق الله د الله د دین قدر او قدردانی کولو ته د الله د دین او اوامرو د الله پاک د احکاماتو باندې عمل او د الله پاک د دین عظمت په زړه کې کېنول او بیا په ظاهري عمل کې راوستل او ورسره والشفقة علی خلق الله او په الله په مخلوق باندې شفقت کول د الله تبارک وتعالی د مخلوق سره محبت کول امام شیخ جنید بغدادي سید الطائف ورته ویل شي هغه فرمایي تصوف هم دې ته ویل شي چې ته د الله د مخلوق سره مینه محبت شروع کا او په همدغه تناظر باندې د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ زندگی تاسو یقین وکړئ لټ په لټ باندې راواړوئ د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک سجدې بم تاسو ته ملاو شي د هغوی مبارکو ریاضات به ملاو شي مجاهدات به ملاو شي د هغوی مبارکو صیام و قیام او دارنګ اطعام الطعام دا هر څه به تاسو ته ملاو شي خو لیکن د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د زندګۍ خلاصه او نچوړ داو د هغوی د درس او تدریس موضوع به داوه چې تاسو د الله د دین پیروي وکړئ او د الله د بندگانو سره مینه محبت شروع کړئ دا اصل تصوف عمده دی او همدغې ته تصوف ویلی شي او همدغې ته روحانیت ویلی شي او دا کوم درګاهونه او دربارونه چې آباد دي د هغوی مرکز او محور او پیغام عمده دی چې د خدای پاک د بندگانو باندې شفقت او د خدای پاک د بندگانو سره مینه محبت اصل تصوف عمده دی او د دې نه هټ کر که بیا څوک د دغې تصوف دپاره او پیرې مریدۍ دپاره څوک بله نامه ورکوي څوک بله نامه ورکوي د هر چا یو خپل سوچ دی خو لیکن اسلام او موږ ته تصوف چې څه وایي او موږ ته چې اولیاء کرامو او د دغې ګدو خاوندانو او د منبر او د محراب د ظاهري او باطني د طریقت او د تصوف خاوندانو چې کم درس پرې ښودی هغه دا دی چې بس الله وپېژنئ او د الله د بندگانو سره محبت وکړئ او همدغه روح عبادت دی مغز عبادت دی او په همدې کې اولیاء کرامو ټوله زندگی صرف کړې ده ځکه حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د حج په موقع باندې دوی مبارک روانو چونکې پیدل سفر به وی په لاره کې یو غټه حویلی وه او یو غټه علاقه وه هغې کې چونکې استوګنا لارې سفر تکاوټ وغیرہ چرته پړاو واچولو نو چې کله پړاو یې اچولو نو د حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی الله تعالی عنہ په هغه علاقه کې د دمې اراده وکړه چې ورځ نیمه به دلته تېره کړو بیا مخ په وړاندې ځو حج په سفر باندې نو چې کله هغه علاقه کې پړاو واچولو پړاو اچولو نه بعد خپلو مریدینو متعلقینو ته وایي او یا ساته داسې مریدان نه لکه څنګه نن سبا د پیرې او د مریدۍ کم ټایټل جوړ دی داسې مریدان نه د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه چې کم مریدینو علما لیکي چې 400 خو به صرف په درس کې او په خطاب کې هغه مریدان ناستو چې چا سره به کاغذ و پینو او هغه به د مختلفو علومو امامان بو هغه به د هغوی په درس کې کېناستل او هغه به بیا مریدانو څه داسې مریدانو ډېر د خپله به د عظمتونو د وقار او د علم او د فنونو خاوندان بو یو ورته وی فرمایل حضور غوث اعظم رحمت الله علیه چې دلته په دې علاقه کې لږی ساریږو دمه کوو ورځ نیمه خو داسې وکړئ خپلو شاګردانو مریدانو ته ویل چې دا کلي کې داسې کور د ما دپاره د شپې لا یوه ورځ ده دوه ورځ ده داسې کور ماله وګورئ چې په دغې غونډه قوم او علاقه کې د ټول نه غریب کوري چې څه مریدانو بس تلاش شروع کړو بس ظاهر خامخا آبادۍ نه هم پته لګي د کور د انداز نه پته لګي چې د دوی اوسېدونکي د کم مالدارۍ معیار واله دي خو چې کم کورونه داسې وي چې هغه وران ویجاړ پراته وو هغې باندې به درنه کېدلو لږ تلاش او تفتیش پې کولو چې کله د یو ډېر یو بوډا او غریب چې د هغه د کور کمرې چې وې د هغې د چتونه نه او چې د کمې کور چتو د کمرې چتو
هغه داسې معیاري نه و که باران پر اورېدی نو لاندې اوبه ته څڅېدې بس مریدانو یې اندازه ولګوله چې دا کور چې دا د دغې علاقې غریب ترین انسان دی. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې راځئ ما مخکې کور له بوځئ. چې کله یې کور له بوتلو او هلته یې استوګنه وکړه بیا وروستو خلکو ته پته ولګېده چې خلکو ته دا پته ولګېده چې د بغداد شریف ځوان شهباز لامکانی رحمت الله علیه د مونږ علاقې وطن ته راغلی دی. هغوی مبارکو شهرت او معرفت څنګه کتابونه ګواه دي شرق و غرب کې هر چا ته معلومو. فرمایي چې خلق پرامات شول او د علاقې چې کم وډیر او د علاقې چې کم ملکو هغه ته هم پته ولګېده چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د مونږ میلمه جوړ شوی دی. بچې چرته نامور و نامی ګرامی او مالدار خلک و هغوی راغلل او حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ته فرمایي چې نه د ستاسو شان او بیا دغه جونګړه د ستاسو عظمتونه او بیا دغه کمره او دغه کټ او دغه اهتمام او دغه انتظام دا خو د مونږ د زړه په دې باندې اوبه نسکي. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ما زړه دلته غواړي زه دلته پاتې شم. د ستاسو زړه به دا غواړي چې د ستاسو پالنګونو کې او د ستاسو په غټو غټو درستخانونو باندې زه کښېنم دا د ستاسو زړه غواړي خو عبدالقادر زړه دا غواړي چې زه دغې بابا سره په درستخان باندې کښېنم. بیا چې کله کېناستل نو خلکو خامخا مهمان نوازي کوله. د هغه خپلې زمانې چې هلته څومره امیرانو چا ګډان راوستلو چا چیلې راوستې چا غویان راوستل چا اوښان راوستل او دومره تحفې او تحایف خلکو د هدیې او نذرانې د دوی په دربار کې وړاندې کړې. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه په مینه محبت باندې قبول کړې خو ورته ویې فرمایل چې ما به چې نن شپه وي ما به دغې درویش په کور کې شپه وي. نن چې کم درستخان باندې زه خوراک کوم زه به دغې بابا سره په درستخان باندې کښېنم. همغه شان دې وشو همداسې دوی مبارک هلته شپه ورځ دوه تېرې کړې. هغه نه بعد چې کله روانېدو نه بعد چونکې د دغې بوډا بابا د کور مخې ته که ګډان وایي او که اوښان وایي او که غویان وایي او که څومره تحفې تحایف او څومره خوراکې او غلې چې د هغه بابا په کور کې راجمع شوې نو لازمه خبره دا ده چې مونږ له څوک تحفې راوړي او چېرته کښېنو مونږ به څه کوو بس مریدان هم دا تحفې راوچتوي او په ګاډي کې به یې راسره کېږي. خو حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ما د چا د کور نمک وخوړو ما چې د چا په کور کې یو شپه ورځ تېره کړل ما چې د کم بابا د کور د سوري نه فایده اوچته کړه د کم بابا په کور کې ما ساګانې تېرې کړې ما یې د خپل وس مطابق میلمستیا وکړه د ده شان دا او زما شان دا دی چې دا څه مال راغلی دي دا ما دغه خپل میزبان ته ایثار کړي دي. هغوی مبارک د حج په سفر روان شول او هغه امام عبدالرازق رحمت الله علیه فرمایي چې 2 کاله بعد په دغه علاقه او په وطن باندې ما دوباره گزاران کېدو او چې کله واپس راتلم نو ما علاقه کې بیا تفتیش وکړو چې هغه بوډا بابا او زمیندار بابا په څه حال کې چې حضور غوث اعظم سره مبارک سره شپه کړې وای زه چې راغلم یا خو د علاقې د غریب ترین انسانو او یا خپل علاقې امیر ترین انسان ګرځېدلی و د هغه کور د هغه مال د هغه حال د حضور غوث اعظم د پاکو قدمونو په خاطر باندې خدای پاک ولا ډېر څه ورکړل. دغه میشن د صوفیه کرامو دی همدغه تصور د اولیاء کرامو تېر شوی د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه موږ ته همدا تصوف پرېښودی دی چې الله وپېژنئ او د الله د بندگانو سره مینه محبت وکړي دا تصوف دی. او که چېرې د دې نه علاوه بل څوک تصوف له نامه ورکوي روحانیت له بل څوک څه نامه ورکوي چې بازار په ګرم کو خپله خانقاه په ګرمه کو فلانکی وکړو ډینګلی وکړه او د خلکو نه څه وکړه څه وکړه. مونږ ته چې کوم مشرانو اسلافو کوم تصوف بنیادي تعریف پرېښودی دی هغه همدا دی چې العظمة لامر الله والشفقة على خلق الله د الله بندگانو باندې شفقت د الله تبارک وتعالی د بندگانو سره مینه محبت دا په حقیقت کې دا روحانیت دی. همدغې ته تصوف ویلی شي همدغې ته پیری مریدي ورته ویلی شي او په همدغې تناظر باندې په کار هم دا ده چې مونږ د روحانیت نه اختتام په خپلو دغې جملو باندې وکړم چې مونږ د روحانیت نه مونږ ډېر په ډډه شوي باندې یو. مونږ چې کومو خلکو سره ناسته پکار ده
کم پاکانو نیکانو سره مجلسونه پکار دي کم د اولیاء کرامو صحبتونه پکار دي مخکې زمانو کې به ډېر یو ښه طریقې کار بو خو لیکن و چې دا څومره ینګ کول را روان دی د چې کم صوفیزم دی کم صوفیت دی کم تصوف دی د دې نه دا خلک ورځ په ورځ باندې شا په شا روان دي د دې د وجې نه زمونږ په معاشره او په ځوانانو باندې غلط اثر روان دی مخکې به دا وه چې ماشوم به پیدا شو عقیقه او د هغې نامه یې ښودل او د هغې ټول ګوټلي وغیره دا به د یو پاک سړي په لاس باندې وي چې زه به ځم لاړ شم او خپل صاحب ته به ووایم چې د ما بچی پیدا شو یا د ما لور پیدا شوه څه نوم پکې ایږدم او موږ خو اوس طریقه دا ده چې مخکې هغه برکاتو د بچو په ژوند کې به راغلل ګوټلي به یې وله ورکړه کجوره به ورته خوله کې لنده کا ماشوم له به ورکړه یو پاکه نامه به یې پکې ښوده او اوس زمونږ طریقه دا ده چې مونږ وایو چې یونیک نوم پکې دو گوگل کې ورته سرچ کو فلانکی کې سرچ کو او ډنګلي نه پوښتنه وکړو داسې نوم ولکېدو چې دا نوم د چا نه وي یاد ساتئ دغه هغه ماحول هم داسې جوړ شي چې داسې نوم وله پکې دی چې د چا نه وي نو بیا د ستا بچی هم داسې جوړ شي چې داسې بیا بل څوک نه وي بیا هغه انداز د هغه زندگی په کومو طریقو باندې تېرېږي مخکې به چا ګاډی واغستو چا به کور واغستو د چا به څه اهتماماتو د ژوند لاړ بلل خلق به نیکانو خلقو نه به دعا پکې واغسته خلق به نیکان خلق به کور له راوستل ډېر خلق به دا و چې هغه پاکو هستیانو دربار له به لاړل ګاډی به واغستل په رډیټر کې به هغه دربار اوبه پکې واچول چې زه دا ګاډی مو برکتي شي دا به یو ځان له عقیدتونه و او چې هغه د شر خلاف به نه نو دغه عقیدتونه او دغه روحانیت او دغه نسبت نن سبا حد درجې کم شوی دی بلکې مونږه کموالی خو دې حده پورې راغلی چې دې سیز ته زمونږ عقل فهم علم نه رسېږي الټا د بدعاتو فتوې په لګو الټا نفرتونه پکې خواره شول الټا هغې متعلق قسمه قسم نظریاتو وده وکړه یاد ساتئ چې کومو خلکو د پاکانو خلکو سره د نیکانو خلکو سره او د درویشانو خلکو سره او دارنګې د اهل تصوف خلکو سره د چا تعلق د یاد ساتئ دی به هم نه خوارېږي بچي به هم نه خوارېږي خدای په دنیا او په آخرت باندې ولا برکت ورکوي په دې جمله باندې به اختتام وکړم هغه دا چې خلک وایي چې هغه خلک پاتې نه شول اوس نشته هغه خلک چې مونږ ورسره کینو دا خبره غلطه ده شته دی دا خلک ټیک ده چې داسې خلک به هم وي چې د هغې د وجې نه به تا تصور له ډېر نفرتونه راغلي وي هغه حقیقت به په دغې خاورو باندې پټ شوی وي خو یاد ساتئ په ژوند کې او په زمانه کې داسې خلک شته دی چې د هغه سره ته کښېنې ځکه قرآن کریم حکم بیا غلط ثابتېږي الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې په بېځایه بېشماره ځایونو کې دا حکم کړی چې تاسو نیکانو سره کښېنئ تاسو د نیکانو خلکو سره کښېنئ تاسو د هغوی صحبت اختیار کړئ نو که چېرې نیکان خلک نه وي او قرآن راته وایي چې نیکانو سره کښېنه د قرآن کریم حکم خو غلطېدی نه شي رب فرمایي نیکانو سره کښېنه کونو مع الصادقین حکم دی والحقنا بالصالحین حکم دی دغه احکامات قرآن کې شته او په هر زمانه کې داسې خلک شته دی او که وایي داسې خلک نشته هغه ته تلاش ضرور وکړه بازار کې چې ګله ګرځې تا ته به د کوریا سیزم ملاویږي تا د پاکستانی سیزم ملاویږي همغه سیز به تا ته د چاینا هم ملاویږي همغه سیز به تا ته د جاپان هم ملاویږي خو تلاش چې دا ضرور پکار دی د تلاش نه بعد هغه خلک ولې نشته دی دا دنیا چې آباده ده دا د صالحینو اولیاء کرامو پاکانو خلکو باندې آباده ده او دا خبره یقیني ده چې دغه خلکو سره تعلق او په نسبت باندې انسان ته د دواړو جهانو خیر ملاویږي او که چېرې نور نوي هم زموږ استاسو الحمدلله چې کوم د قادریه سلسله چا بیعت کړی دی د قادریه سلسله کې چا نسبتونه موجود وي نو اتوار په ورځ باندې د 11وي شریف د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک ایصال ثواب د پاره اهتمام کیږي مونږ په کار ټول دا دی چې د نیکانو خلکو سره خپل عقیدت اظهار وکړو د یا د هفتې په ورځ یا د اتوار په ورځ باندې د ایصال ثواب د پاره یو 2 رکعات نفل یا د ایصال ثواب د پاره یو روټه د الله په نوم باندې ورکې ذکر اسکار درود شریف او ثوابونه جمله پیغمبرانو ته او پیغمبرانو اصحاب کرامو ته
او اولیاء کرام ته بالخصوص حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک ته ثوابونه ور وبخیر ان شاء الله هغه عقیدتونه او محبتونو چې کم ثمرات په دواړه جهان کې ملاو شي الله کریم د موږ استاسو د نیکانو پاکانو خلقو معیت او صحبت په دنیا کې نصیب کیو په قبر کې مو په آخرت کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین رب کریمه د حضور غوث اعظم رحمت الله تعالی علیه مبارک متعلقه د درې خبره وشوي موږ نه اوریدل او قبول او منظور فرمای په دې باندې څومره ثوابونه مرتب دي رب کریم جمله پیغمبرانو ته بالخصوص حضور مبارک ته تمام اصحاب کرام ته بالخصوص خلفای راشدین ته تمام اولیاء کرام ته بالخصوص امام اعظم ابو حنیفه امام غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک ته پورا ثوابونه ور رسول کې د دې ثوابونه مونږ والدینو ته جمله مشایخ ته جمله استادانو شاګردانو دوستانو ته متعلقینو ته ثوابونه ور رسول کې رب کریمه دا دوه درې ورځې ژوند دی مونږ د نیکانو خلقو صحبت کې تیر کړي کې د ستا په بندګۍ کې تیر کړي کې او رب کریمه دنیا کې د پاکو خلقو جولې زمونږ نصیب کې په قبر کې هم د هغوی برکات نصیب کې او روز محشر باندې هم د هغوی شفاعتونه او د هغوی د رحمتونو صادرونو لاندې زمونږ ودرېدل نصیب فرمای رب کریمه د بد عقیدې نه د بد عمل نه مونږ په امن او امان کې وساتي د خپلو مشایخو سره محبت پیدا کړي د علماء کرامو سره د دین پاک سره زمونږ عقیدت پیدا کړي آمین یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.